ټولو خوږو مېلمنو خصوصا بابا اسلام چې ډېر د صحت لحاظ سره ډېره کمزوري ده او د دې هر څه باوجود دې پروګرام ته دوی رونق ورکړه د دې ډېر شکریه ادا کوم بل دویم ورسره د چا په نوم باندې زموږ کومه رساله ششمایي د رونمایي ده د هغه ماشوم فیملي دلته کې شرکت کړی د هغې خصوصي شکریه ادا کوم او زما خوږو بچو ستاسو په وړاندې چې کوم مشران ناست دلته داسې یو مختصر غونډې تعارف تاسو سره کوم په دې کې د دې 1970 کې د ستاسو غونډې په دې اداره کې سټوډنټس او د هغوی ټیچر محمد زمان خان چې د دې په دغه دور کې د دې ټیچر پاتې شوی دی د دې ادارې داسې خواږه یادونو چې په خپلو کې یو ګروپ جوړ کړو او د دې ادارې لپاره د ترقۍ سوچ وکړو او یو خاص کار چې چونکې دا د 430 زړه دی او په 430 کې زمونږ او چې زمونږ هایر سیکنډري سیکشن بچي ناست دي هغوی ته نو سیسټم بندېږي نو ته د بجلی مسله شته دا د دې مشرانو برکت دی چې موږ اوس په ټول اوړي کې په ګرمۍ کې د پنکې لاندې ناست یو نو زه دغه حساب چې څنګه دې لا کوشش دی چې دا ادارې د ترقیو کې هم لحاظ سره نو بچو په تاسو ته لازمه ده چې تاسو د دې سټوډنټس یې د دې ځای فارغ شوي فارغېدو والي یې د سیکنډ ایئر لپاره فارغېدو والي دي چې دوی د دې ادارې لپاره همدغه سوچ وکړي اوس موجوده سوچ دا دی چې تاسو د دې اداره کې چې کوم مقصد لپاره اداره جوړه شوې ده دغه مقصد اچیو کول دی لکه څنګه چې موږ په کاروان حیات کې د دې حیات نوم ایښی دی چې دغه حساب ستاسو نوم په بل شکل کې په دې اداره کې ژوندی پاتې شي موږ دلته کې دا یو کوشش چې کاروان حیات او رساله دغه په نوم او دغه شهادت الله قبول کړی دی هغه معصوم خو د هغه د برکته به زموږ دا نور بچي د دغې رڼا د انشاءالله فایده اوچتوي نو زه ستاسو یو ځل بیا شکریه ادا کوم او دا تمه لرم چې د دې ادارې لپاره چې څنګه تاسو سوچونه دي ستاسو فکرونه دي او دغه یو ځل بیا د دې بچو لپاره داسې یو اجتماعي سوچ وشي او په هغې کې خپل رسوخ استعمال شي زموږ مختلف مسایل دي په دې اداره کې د اوبو مسلې دي د سیکیورټي مسلې دي دلته کې زموږ سی سی ټي وي کیمرې مسلې شته دي لکه دا کومه غټې مسلې نه دي خو که فرض کړه موږ ټول متوجه شو دې ته الله پاک به دې توجه ورکړي او څنګه چې زموږ سولر سیسټم ولګېدو 8 کېوي سیسټم لګېدلی دی داسې به انشاءالله دې بچو ته صفا اوبه به میلو شي دلته کې به د سیکیورټي بندوبست هم وشي هر سایډ ته به کیمره لګېدلې زما یو خواهش دا دی چې ټول ملګري دې لپاره زما دا خواهش دی او زما د سټاف هم دا خواهش دی بلکې زما د سټوډنټس دا خواهش دی چې موږ په کلاس کې ناست یو چې موږ د کیمرې لاندې یو موږ سیف یو موږ نن سبا سیسټم داسې دی چې دا کیمره نیټ سره کنیکټ کېږي هر ځای نه راکتې کېږي نو د سیکیورټي کیمرې وشي او سولر سیسټم وشي سوري یو سولر سیسټم شوی دی زموږ په یو بلاک باندې سولر سیسټم موږ عارضي غونډې لګولې دی هغه هم داسې خپلې مدد آپ باندې او زموږ په دې بلاک باندې یو کمزوري سیسټم لګېدلی دی خو دونه دی چې موږ پرې هغه صرف رڼا کوو فل لوډ پرې هم نشو اچولی نو سولر سیسټم د اوبو انتظام موږ سره ټیوبویل شی خو د هغې لپاره هم سولر سیسټم پکار دی چې هغې نه موږ ته هر ټایم اوبه میلاویږي او سی سی ټي وي کیمرې د هغې لپاره ضروري دي نو زما په خیال باندې چې موږ ټول دې لپاره فکرمند شو انشاءالله څنګه چې دې دا فکر وکړو دې ته الله پاک یو عملي شکل ورکړو برکت شاه صاحب یو فکر وکړو زموږ سټاف ملګرو فکر وکړو موږ یې مدد وکړو الله پاک د هغې کوشش کې
دومره برکت واچو چې اوس موږ د هغې د مخې نه د پروګرام چې کاروان حیات رساله یو ډېر غټ څیز دی د پبلک سیکټر کې دا وبخښئ چې دا لومړنۍ کوشش دی ډسټرکټ چارسده کې اسلامي کالج کې شته دی دور کې هم اوس هم شته دی خو دا زموږ په دې ډسټرکټ چارسده کې کم از کم یو لومړنۍ کوشش و دې ته به انشاءالله یو ښه شکل نور هم ورکوو د چارسدې پوره تاریخ به دې رسالې ته راولو او بلکې د دې بچي چې کوم خواهش کوم ارزو وه انشاءالله هغه به د دې ادارې نه پوره کوو ډېره مننه